अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जमा काबिल कदर देव गैरतमंद मुसलमानों, हाजिरीनों, सामीनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाए खल्क़ मुतालिक फरमाई कि मुखलच व गुनाहों के अख्तदे मुब्तला दे फरमाई कल्ला बल क़ुरान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। दो सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन आयात मुबारक दे दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ ने ऐलान कीगी कि हरगिज़ दास न बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी को ज़ुल्म बांधे जंग लगावले दे औ दावली विदा द कसब पवज बांध दी कम अमाल कई दाइब बोझ बांधे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी को ज़ुल्म बांधे यो मोहर लगई। मोहतरम दयो खबर याद सातू चिकल कला बंदा दने को अमाल को वजह बांधी दा बंदने के अमाल की अमाल की बदी की दा अल्लाह रज़ाई दा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरीक़ा पकी बदी की रिया नहीं दिखलावा नहीं बाज वक्त दाने के अमाल बल्कि देने को अमाल असर दादी जदा इंसान था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल क़ुर्ब वर नसीब कई खपल मारिफत नसीब कई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल निज़दी बंदगान बिशमार लिखी
خلق چې موږ ته نیکان اولیاء وایو موږ وایو دا پاکان خلق دي اولیاء دي د اولیاء ته چې دا دومره لوی مقام حاصلي دا د نیکو اعمالو په وجه باندې الله رب دومره لوی مقام ورکوي ځکه دا نیک اعمال د ایمان نه بعد او د نیکو اعمال لپاره کوم شرایط ما مختصر ذکر کړو دا نیک اعمال به الله رب العزت دې بنده لپاره د قرب ذریعہ ګرځي د قرب الهی ذریعہ دا نیک اعمال ګرځي د معیت او د نصرت د الله رب العزت د معیت او د الله رب العزت د نصرت سبب ګرځي نیک اعمال انسان کې د دې په وجه باندې دا بنده د الله رب العزت د امداد او د نصرت د دې جوړو ګرځي د الله رب العزت امداد او نصرت د خلکو سری کم چې نیک اعمال کی او مجاهدی کی الله رب قرآن کې فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا اخرت چې د الله په لار کې د الله د دین لپاره د الله د رضا لپاره مجاهدی کې استل کې تکالیف چته نیک اعمال کې لګیا دي ځکه کما او تاو ګور په نیک اعمالو کې ډېر تکالیف دي او دا ټیم د آرام دی یو بجدا ټکنه غرمه ده ګرمي زیاته ده هر سړی غواړي چې څه صورت سم لاسته خوب ورغلي په دې ټیم کې انسان خپل خوب پریدي خپل سوري پریدي او په لار روان شي څومره سخته ګرمي دا نیکو اعمالو کې لازمي ده چې بده کې تکالیف راځي پدې کې مجاهده راځي ستړي به پکې راځي نو الله فرمایي والذین فینا لنهدینهم سبلنا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله رب العزت فرمایي چا خلق چې تکالیف کوي کوششونه کوي قرباني ور کوي دا الله پلار کی د دین د پاره دې پارستل برداشت کوي الله فرمای لنهدینهم سبلنا مونږ به دې لارې کولاو اگر دنیا لارې هم دي تکالیف پر راضي الله تکلیفونه ختمي پریشانه پر راضي الله پریشانه ختمي مصیبتونه کې پر راضي الله مصیبتونه ختمي کہ لا علاج بیماری پر راضی اللہ تے هغه ختمي دفقې دي دا د نیکو اعمال او برکت باندې کی کنه کی او بعض مفسرین دام ذکر کوي چې دې په وجه الله رب العزت په دین کې مخ کې ترقی ور کوي الله په دین لار کولاوږي په دین کې د بلار کولاوږي الله رب العزت ته ډېر لوی مقام او منزلت ورکړي نمار ذاتو محترمو د نیکو اعمالو برکات او ثمرات دادي چې انسان دته قرب الهی نصیب کیږي د الله نزدېکت او نصیب کیږي د الله خاص نږدې بندگانو کی الله دې موږ ټول د قرب الهی را نصیب کړي او معیت او امداد او نصرت د الله رب العزت طرفنا دا د الله مون ټول تر نصیب کی چې ګره انسان په اعمال باندې کار فرمایي نیک اعمال تابعدار دي د شریعت د حدود لاندې نیک اعمال هغه کوي الله رب العزت امداد او نصرت خپل ور کوي مودا دا
د صحابه کرامو د هغه 313 صحابه کرام چې نو سره اسلحه موجود و، نو سره زغره وي، نو سره سورلې وي، د شمار سورلې، د شمار زغره، د شمار توري وسري دي، د اکثر خلکو ډانګي دي. اوس د پاسه داوی پسو چند سیوا خلق، پسو چند سیوا خلق ته الله رب العزت شکست ورکي او د الله غوند کې خلق چې د الله د دین تابعدار دي، د الله پیغمبر د شریعت تابعدار دي، د نیکو اعمالو پیروکار دي، الله رب العزت ډېر لوی مقام ورکړي دي. الله ته فتح ورکړه او دا سه فتح چې اوس هم خلک وي مونږ له هغه 313 ایمان والا او نیکو اعمال والا مؤمنان راکې په دنیا باندې په دنیا باندې موږ راځو. نن مسلمان کمزور دی، څنګه چې 313 صحابه کرامو ایمانو، څنګه چې داوی د اعمالو معیارو، د ایمان معیارو هغه سي اعمالو او د ایمانو معیار زمونږ جوړ شو، نو بیا له غوند کې مؤمنان مسلمانان دا به د کفارو لوی لوی محلات تباہ کوي او برباد دی به ولا. نن چې مونږ ګورو معاشره کې کاغه کشمیر کې دی، کاغه په افغانستان کې دی، کاغه په پاکستان کې دی، کاغه په فلسطین کې دی، کاغه په چینیا کې دی او کاغه په کوم ملک کې چې دی، په برما کې دی. نن مسلمان وهل او ټکول خوري، د دې غټه وجه دا ده ایمان کې کمزوري ده، غټه وجه دا ده اعمالو کې کمزوري ده. دای د وجه نه قرب الهی هم نشته، معیت د الله او نصرت او مدد د الله هم نشته. نو محترم وارد می دا کو چې کله انسان نیک اعمال کوي نو قرب الهی به ته نصیب کیږي. دا دې علاج شو دی، صرف لاس شو دی، لاس تورنا طاقت استعمال نه کوي، صرف د جبه استعمال کوي او لاس شو دی. و یا الله دا پلان کې خلق ستانه فرمان دی رب ته هلاک کی بھائی کی بیا دیر نہیں، بھائی کی بیا ٹیم نے لگی، لاس نیخ کتا شوی اللہ خلق تباہ و برباد کری. دیر واقعات موجود دی. محترمو او فرمائی چکر انسان بد اعمال کی دا بد اعمالو نتیجہ دادا دا انسان دا قرب الہی نم محرومی دی دا اللہ رب العزت دا نزدی بندہ جوڑی دو پا زیبان دے دا اللہ دشمن جوڑ سی بیا دا اللہ دشمنی. بعض اعمال دا سی دی دا اے متعلق دا اللہ و دا اللہ حبیب کارا اعلان کرے دے. دا قسم اعمالو کہ ان کے خلق دا دی دا اللہ جنگ تزان تیار کی. احادیث مبارکوں کے راضی کم خلق سود کئی، سود اخلی، سود ورکی، دا سود لکل کئی، دا سود گواہ جوڑے گی. شک اسما درجی پورے بدے کی مبتلا دے دا خلق تے او خلق چکم دا علماء سر دشمنی کئی فرمائی دا خلق تے اللہ فرمائی دا خلق تے زمان دشمن نہیں تو تیار ولی دا بدو اعمال دغه نتیجه ده دا الله دشمن بیا جوړيږي. بیا الله رب العزت براہ راست تا د مقابله اعلان کوي زما مقابله تیار کړه. نن موږ دنیا معمولی غوندګي لک شان د طاقت والا ملک دی دنیوي لحاظ سره کله هغه چا سره دشمنی راشي موږ وایو زه اوس هلاک شو، اوس په دا ملک تباہ کیږي. حالانکه تاسو قتل سپر پاور ځان ته وي په افغانستان تراله او د دومره ډیرو ممالکو سره تعاون سره د مرګرتیا د نیټو څومره فوج
پای کې څومره ملکونو شرکت کړو الله رب العزت په افغانستان کې ذلیل کړو ته ذلیل نه کړو ولې دای مقابلین چې کوم خلک راغلي هغه طالبان چې د مونږ پښتو کې وایو الله والا خلقو د الله د دین سره محبتو د قران سره محبتو د نیکو اعمالو پابندو مسواک اهتمام وکړو پنسي به چوندې وي په مخ په سنت مطابق ګیروا پس د سر یخته به د سنت مطابق په سر به پټکی او ټوپې وي هغه خلک تاسو لیدل نه نه هغه انګريزانو ته سبق خو کوي نه خو او دا سبق ورو خو چې نن اوی په دې خبره مجبور شو چې یوازې افغانستان نه پریدي افغانستان پریدي خو آینده لپاره لایحه عمل اختیاري چې دې مسلمان سره د طاقت په زور باندې مقابله ګرانه ده د دوی لپاره بل یو زور پکار دی یو بل طریقه پکار ده یو بل پلان پکار دی یو بل منصوبه پکار ده چې په هغه طریقه دا مسلمان مون خپل غلام جوړ او خپکیږم هغه طریقه کې صحت پورې کامیاب دي روان دي کامیاب نن د میډیا په ذریعہ باندې هر نوجوان هر نارینه او زنانه تقریبا دا غلام شوی دي دا سوچ ورکي دا سي د دین نه غافل کړه دومره مونږه د دین نه لری کړو چې بعض وخت کې مونږ ګناه د ګنام نه وایو د میډیا باندې مونږ ګورو پر دې زنانه تصویر ګورو یا چا ځان سره په ټیک ټاک باندې خپل ویډیو وکړي او ځان سره په ویډیو کې غان یو ځای کړي ایډیټینګ یې وکړي دې سره ګناه نه وایو خصوصا نوجوانانو ته زما دا یو پیغام ډیر د درد نه ویم یو قسم لا اپ دی په موبایل کې سنیک ویډیو غالبا په نوم باندې متعارف دی یو کس په دې باندې خلک پیسې ګټي ما چې دا وګورم د موږ څه شي دی چې څومره هغه موږ معلومات وکړو پای کې غونډې غانې بجانې بیهوده د نارینو د زنانو بیهوده الفاظ او بیهوده خبرې تیر کی چې په د دې د انکم نه دا کومه پیسې رااله اګه ته ایزي پیسې دی اړه او کې دی پای نه ایزي لوټ کې دا پیسې حرام دي په دې کې هیڅ شک نشته ځکه دا غانې بجانې په اوریدو په جوړولو په کتلو باندې په شیر کولو باندې چې کم مال او پیسې ته ملاويږي دا شروع ناروا حرام دي په دې کې هیڅ قسمه دورای نشته دا نوجوانان ته زه اپیل کوم هغه نوجوانان زموږ دي ټول څوک چې دا داسې قسمه اپ استعمال کوي چې په هغې باندې ته انکم راځي او په دې اپ کې دې په خپله ګانې اوري یا د وجې نه بل اوري یې بل پر دې زنانه او نارینه دا کتل کېږي د داسې اپ د استعمال نه د توبه وباسي داسې ګټې د داسې پیسو نه دې توبه وباسي چې نه مې دي پکار داسې پیسې چې کم حرامې دي نو محترم عارض مې دا کو خبره مقصد مې دا و کله چې انسان گناهونه کوي د گناهونو د وجې نه دې د الله د نصرت او د مدد نه لرې کېږي د الله د قرب نه لرې کېږي ما تاسو ته دا عرض کو چې افغانستان کې لږ شان طالبان ورسره وسله نه وه ورسره جازونه نه وو ورسره د خوراک دپاره ورسره څه نه وو تاسو ولیدلي دي خلک درستخان ته ناست دي مونږ چې کینو 15 قسم خوراک په روژه کې پراته او دا کټه نشو خوځېدی خلک د کفارو سره د هغې څو ملکونو د هغوی د پاور سره جنګېده او په درستخان به سړې روټۍ پرتې وي خپیال به خپي به اکثر به په بدن پوره لباس هم نه و ولې ایمان والو ولې نیکو اعمالو والو نن مونږ د ایمان نه لرې کېږو او د نیکو اعمالو نه لرې کېږو مونږ صرف
مسلمانی فرض مونږ ته پرېښودی په الله قسم دا یو اهم جز دی وګورئ صرف ایمان مونږ نه دی ښه د دې سره ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د ایمان جزونه دي او دا د ایمان تقاضي دي د هغې خیال ساتل پکار دي د هغې خیال ساتل پکار دي نو محترمو چې کله انسان بد اعمال کوي د دې د وجې نه دی د الله د قرب نه لرې کېږي دې ځای کې دا آیات چې کوم ما تلاوت کړی و کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون دې کې اکثر تفاسیرو یو حدیث ذکر کړی دی کوم چې ترمذی شریف نسائی شریف او دارنګ ابن ماجه نور احادیث مبارکو کتابونو دا ذکر کړی دی فرمایي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ داغه نقل دی فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایو چې مسلمان بندا کله یو ګناه وکي د ګناه مرتکب شي ګناه وکړه ګناه دې سرزت شو د ګناه په وجه باندې د په دې زړه باندې یو تور ټاکي ولګي وې دا مؤمن مسلمان په دې ګناه باندې خپېمان شي ما خو ډېر بد وکړو دا کار خو ما غلط کړی دی که په دې حق چې بیا یې واپس کړي به ایمانه غلطي شوې وه ستا حق مې والی دا واپس واله یا غیبت مې کړی دی ما ته معافي کوه معافي دې وغواړي یا بل څه حق یې لاندې کړي غلا یې کړي بل څه یې کړي بل څه یې کړي هغه ورته واپس کړي وې دې بې پېمانه شي نیکو اعمالو کې یا دا حقوق الله کې کمی زیاتی دي شوي په هغې باندې الله رب العزت نه معافي وغواړي کوم څیزونه د ده په حق باندې قضا پاتې شوي هغه ادا کړي معافي یوازې داسې نه ده چې موږ وایو توبه خو یا توبه او موږ وایو ګینې هر څه راته معاف شي نه توبې ایستلو سره ندامت سره یو خبره یاد ساتئ کوم چې دی در باندې قضا ادا بکې مونځ دی روزه ده زکات دی حج دی پتا قضا دی دا به ادا کې صرف په توبه خو یا توبه باندې کار نه کېږي ګورئ او ګناه در باندې نشته بس هغه الله معاف کړو او دویم پردي حق دی حقوق العباد دی د لور د سره حق دی د زوی د سره حق دی د پلار سره حق دی د مور سره حق دی د انګور د سره حق دی د گاونډي د سره حق دی د بل مسلمان د سره حق دی د دې به ادا کول لازمي دا به ادا کې کني شي ادا کول دا غو معافي غواړي چې بھئی ما استاد پلان کې حق والے ماته معاف کا کته معاف کو بس معافي بیا نو عرض مدا کو محترمو امام نسائی رحمه الله او امام ترمذی رحمه الله او اکثر مفسرین چې کوم حدیث ذکر کړی دی فرمایي دا بنده چې کړه په دې باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ندامت کی پیمانتیا پیو کی توبه پیو باسي الله معاف کی اتو ټاکی هغه زایل شي او ختم شي خو غداسي نه دی بل ګناو دي بل بد عملیو کی وې ته باندې یو تو ټاکی بل لګي اخر دا بل دا لې تک تور شي لې شي تک تور شي بیا ته نه نیک عمل نیک کاری نو ته بد کاری یو وخت داسې راشي چې بعضې وخت کې دته بد ورته سم ښکاري او سم ورته الټه بد ښکاري تاسو به ډېر خلک داسې لیدلي یو کس د یو کس سره میلاو شي یو پیره وایي زه فرض زه مونځ خو نه کوم د سره مونځ یې نه کوم ښکاره یې انکار وکړو مونځ بلکل نه کوم خو زړه مې سپین دی مې دا ته د حدیثو خلاف روان د قرآن خلاف روان بعض خلک داسې وایي که نه لکه ډېرې بد عملۍ کوي وایي زړه مې وګوره ډېر زیات سپین دی سوال نه پیدا کېږي چې زړه دې سپین که دې د سپین وایي چې اینه پکې نشته نو بیا صحیح ده چې سپین دی او که نه دې ته سپین وایي چې لکه زه ګناه نه پاک دی نو دا دې غلطه کوي ځکه هر ګناه که هغه حقوق الله دی که حقوق العباد دي زه په اړه باندې تور ټاکې پرېږدي او اخره کې دا زړه آینه ده دا شیشه ده ته دا شیشه څښاکه
بیا پکې خپل مخ ته ګوره اړو ښکاري به ته پکې نه چې ډېر زیات خراب شي او سخا شي بیا به ته پکې اثر خپل مخ نه ښکاري او کله کله که سخایي نو لږ لږ به ته ښکاري مخ څه ځای به ته پکې پاک ښکاري او څه به ته پکې سخا ښکاري دغه مثال دی زمونږ د نیکو اعمالو د بدو اعمالو څومره بد اعمال مو کول مونږ ته بیا بد اعمال ښه ښکاري چې کوم ګناهونه دي بس په هغې به فخر هم کوو په هغې به ننګ هم کوو په هغې به غیرت هم کوو په هغې به پښتو هم کوو او چې کله انسان د ګناهونو نه لري بیا په نیکو اعمالو باندې فخر کوي بیا و شکر دی الحمدلله چې الله د نیکو اعمال توفیق را نصیب کړی دی او الحمدلله چې الله د ګناهونو نه ساتلی ما محترم د ګناهونو یو ډېر خطرناکه بیماري ده الله یې د دې بیمارۍ نه موږ تاسو وساتي خو یو آخري خبره کوم مونږ ګناهونو کې ګورئ د خپل ځان نه څه غټ او څه واړه کوو شته پکې غټ او واړه خدایو خبره یاد ساتئ واړه ګناهونه دا سبب د غټو ګناهونو دپاره ګرځي د شي سبب ګرځي د غټو ګناهونو سبب ګرځي مونږ وایو یاره دا خو مونږ په کلي کې هسې ګپ لګو خپله هسې ته یې پاسې کوو دې کې خو پلانکي کار نشته مونږ خو ځان نه مفتیان یو ګره دغه وړې وړې ګناهونه دا واړه واړه غفلتونه مونږ دې حد ته ورسئ چې مونږ پکې مونږ یا زمونږ بچي هغه پکې د غټو ګناهونو مرتکب جوړ شي تاسو به د کتابونو کې الحمدلله بعضو ملګرو ډېرو ملګرو پکې تعلیمونه به کړي یو واقعه به راتله مخکې به کتابونو کې د سکول په کتابونو کې عبرتي واقعات وو اگر چې هغه به فرضي وي اگر چې فرضي به وي خو په هغې کې بس عبرت موجود و ما اسلامي کتابونو کې خو نه دي کتلي خو دا واقعه ډېره عبرت واله ده ځکه یې تاسو ته کوم او دا افسوس هم ورسره کوم چې نن زموږ د تعلیمي نصاب کې سرکاري او عصري علومو کې په دې کې داسې واقعات نافید او په مشکله پیدا کېږي چې په هغې کې د انسان تربیت وشي یو واقعه ذکر کړې ده کتابونو عصري علومو کتابونو ذکر کړې وه چې یو ماشوم دی کور ته راغی ځان سره یې د چرګې انډه راوړه مور له ورکړه بیبي دا خو راله پخه که مور یې خوشحاله شو چې باز شاباش بچي مې د اوس نه ګټې ته لاندې ودرېږي خیال دی که نه مونږ بعضې کس دې ته نه ګورو بچي دا خشاک د کم ځای نه راوړو دا څانګې د چا د پټي نه راپټې کړې خو مونږ پلار او بچي څه وایو ماښام پې سار پې غوړ روټۍ مو خورو بېګا یې خشاک راوړی دی ای ای بېګا یې څه راوړي بېګا بچي خشاک راوړی دی بېګا یې بوس راوړي دي غرمه یې غونډه غرمه بار تېره کړله خو چې راتلو ځان سره یې غټ یو غټ پیټ یې راوړی دی د پلانکي شیزو خو دا تپوس دې نه کوو بچی یې کوم ځای نه دی راوړو بچی دا د چا دی بچی دا حلال دی که حرام دی دې بچي نه دا تپوس مونږ نه کوو سار پې بیا که اوس مو کېږي یو کپ چای پې سیوا وڅکو دې بچي په مونږ کار کړی دی ښه انور ته یو بچې بېکاره تاسو هم ځان ته وایئ چې مونږ هم ستاسو بچي بچی خدا دی بېګا یې دومره خشاک راوړی دی چې 2 هفتې به کار وکړي پردی خشاکې والي که نه دا تپوس پې نه کوو ته به وایي دا خشاک د پلار و په ملا یې موټه پو دغه بچی راغی کور ته یې انډه راوړه مور له انډه پخه کړه او دواګانې ورته کوي خدای دې نور هم پکې مخکې بوتلی که خیال دی که نه خدای دې نور هم دغسې کامیاب که چې بل نور هم ښه شي بهرحال واقعه به تاسو بار بار اورېدلي څه به تفصیل کوو ورځ تېرېده او ده به دا خپل اعمال جاري ساته نن یې انډه راوړه چې د بل د بوساړه کې چرګې انډه واچوه ده راوړه ده بله ورځ چې ویې کتل زه به روزانه دا انډې راوړم خو دا چرګه به غونډه یو ځم چې کیسه اسانه شي کور کې به انډې اچي بیبي چې چرګه ولیده نور هم من غټېده چې بچي تا خو سم کار وکړو تا خو هغه بیخي هغه مشین دې ونه راوړو د انډو هغه بس اوس خو سم کار وکړو اوس به روزانه تا انډه خورې نور له به نه ورکړو یو وخت داسې راغی لوی غلاګانو ته یې لاس واچو دې بچي او دومره غلاګانې شروع کړې چې کله انسان غلاګانې کوي اخره کې دې مخروجي
اخره کې دی دشمندار ګرځي څوک په ډس کوي په غلا کې به څوک مري یا په چا ډس کوي د خپل دفاع لپاره یا د بل د مخ نه لري کولو لپاره دا چې وکړو مرګ وکړو چې مرګ وکړو پته د سوریه تختې ته ورسېدو د پانسې تختې ته ورسېدو اخري یو ارزو د پانسي ګاټ باندې ددنه سرکاري څه ته باندې یو ارزو ته پوس کیږي س ارزو تمنا دشتا هغه ته وی چې او یو ارمان خو مشتا ارمان ته پوزو کو س ارمان دي س تمنا دي دا س کول غواړي مرګ دي مر وجن دي پانسي کېو دي س کول غواړي مال خپل مور راولي دوی کې مور سره ډېر زیات محبت دي ترې وسته ولا بیبي چراله ولا مخله بیبي دوی بیبي دا جبل ګرو باسا او چې ولا راويسترا نو کتابونو ذکر کړی وي غونډه دې راکټ کړل غونډه دې راويستلې دي هغه حکومت ته وایي چې سه په دادي سو ول جوړم دی وګو مو خو ته دا بیبي په دوانو مخ خپل کې معافي به وغواړي بخشش به وغواړي دا رنګ دعاګان درخواست وو ته وکي تا خو د نورم تکلیف ورسو مورلا هغه دوی تاسو په دې نه خبر دی جبي دی بیبي او دی جبه کماته پاغه روزویلې دي بچي دا اند چرته وا دا د چان راوړه د کم ځای نه راوړه نو ما به زبنن په تخته باندې نه ودرې دي دا چې نه تختې ته راورسېدم دا د موت دی جبي د غفلت د وجنه دی جبي پاغور حرکت نو کړي زما تربيت نو کړي الټه ما د شاباشي را کړو دا جب د کټکولو نه دا مور د وجلو محترم عارض بدا کو دا هر ګناه نه حسدي تیر جمعه ما به ګناهونو متعلق مختصر ونه کی خبره کړې و الله دې نیک اعمال ډیر زیات آسان دي مخکې مې ویلو بیا متویم نیک اعمال کول ګران نه دي ګوره نیک اعمال هیڅ ګران نه دي موږ الحمدلله دا غون کلی خلک الحمدلله موږ کوي تلاوت ډیر خلک کوي روزي غون خلک نسی چاوس کیږي خیرات صدقات ارسلې ور کوي وګوره یو خبره کوم د ګنا نه مونږ ځان بچ کول ډیر کم دي مشران دي ګناه کې اخته دي که کشران دي هغه پکې په دلدل کې نه خدي که زنانه دي هغه ورورا دای خو سوال نه پیدا کیږي که نیکان مولیان خلق دي د خپل هدف پورې سهده پورې هم د ګناهونو کې مبتلا دي الله دي ټول خلق د ګناهونو نه بچ کی د ګناهونو نه بچ کېدل مشکل کار او اهم کار دی که ګناهونو نه بچ شو دا نیک اعمال مو بکار راځي ورنه بعضې وخت کې که انسان ګناه وکړي مثلا پر دې حق دیواره د قیامت پر ورځ به الله تپوس وکړي وي خلک حدیث مبارک کې راځي تاسو مفلس پیژنئ تاسو مفلس پیژنئ وي دا هغه چاته ویل کېږي چې آخرت کې راشي او ځان سره د نیکو اعمالو یو لوی ذخیره راوړي لوی پیټې راوړي دومره ډېر اعمال راوړي چې هغه په یو غر باندې کېدي وي هغه غر به پې چپلیت شي هغه به پې ښکته شي خو بیا به ده سره احتساب شروع شي حساب کتاب به شروع شي یو وایي ما ته کنزل کړي دي یو وایي زما یې پوله والده بل وایي زما یې ګنې رامات کړی و بل وایي زما یې پلانکې حق ته پې بل وایي زما پې ډنګرې حق دی بل وایي ما ته سپور استغې ویلي بل وایي ما زما یې غیبت کړی دی د دې حاجي صاحب د دې مولي صاحب د دې امیر صاحب د دې کاکا د دې ماما د دې ټولو خلکو دا هغه نیک اعمال برالي دله به ورکوي دا وایي د ده دا نیک اعمال به غوڼه ختم شي صاحب اوس هم پې د بلا خلکو هم پاتې دی ځکه د خوله خو د خولې په څېره نه وه چې کېناسته غیبت پې کوو چې کېناسته د بل بې سپکې وي چې قدم به کېښوده د بل حق پې وخو ښه نیک اعمال اوس نشته نه د خلکو ګناهونه راله دلې ورکوي دا ګناهونه راله او ده په بد اعمالو کې په چابړي کې ورسوه وي اخر به هغه دومره شي چې دی به د هغې د وجې نه هلاک شي د جهنم مستحق به جوړ شي نو عرض مې دا کوو د ګناهونو نه ځان ساتل اهم او لازمي او ضروري دي الله دې موږ ته ټول د ګناهونو نه محفوظ کړي که لوی ګناهونه دي که واړه ګناهونه دي الله رب موږ دې محفوظ ساتي اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم رب دې ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمد دې ګناهونه معاف کړي رب څومره مسلمانان چې دي خصوصا
نن اجتماعي تور باندې مونږ رب ستا نافرمانه یو ته مو ناراضه کړې رب زمونږ ناراضي شي رب مونږ ستا په دربار کې ستا په کور کې تا ته لاس نیولي دي او معافي غواړو رب زمونږ دا معافي رب ته قبوله کړي زمونږ دا توبه رب زمونږ دا ته قبوله کړي دا هر قسمه ګناهونو نه که واړه دي او که غټ دي د هغې نه محفوظ وساتې د حقوق العباد رب د ادا کولو توفیق را نصیبه کړي د حقوق الله د ادا کولو رب ته توفیق را نصیبه کړي رب څومره مسلمانان چې رب هغه بیماران دي صحت کامله عاجله مستمره نصیبه کړي څومره چې وفات شوي دي مغفرت نصیبه کړي رب څومره مسلمانان بیماران دي صحت ورکړي چې څو قرضداري قرضونو باندې وسې وکړي څومره مسافر دي د کلي خلک په دیاړۍ مزدورۍ پسې ملک دي یا په بهر ملک مسافر دي رب ټول مسافرو رب د حفاظت نصیبه کړي د ټول مسافرو رب ته امداد او نصرت او مدد وکړي د هر قسم شرور او آفتونو مصیبتونو معصیاتو نه رب ته محفوظ کړي رب مونږ ستا محتاج یو رب د دنیا په ضرورتونو کې هم د آخرت په ضرورتونو کې هم رب مونږ ستا محتاج یو رب زمونږ دا ضرورتونو ته پوره کړي رب زمونږ مخلوق ته مو محتاج کړي رب زمونږ دا لاسونه مونږ تا ته نیولي دي رب دا مخلوق ته مه غوځوئ رب دا لاسونه د بل په در کې دا مخ کده کوي رب دا تندي ستا په دربار کې ستا په کور کې تا ته ښکته کوو په ځمکه به یې ته لګوو رب دا تندي د بل چا په در کې مخ ښکته کوي رب زمونږ دنیا هم ښایسته کړي آخرت هم ښایسته کړي د حرمینو زیارتونه مو نصیبه کړي د مشرانو څومره مشران چې دي زمونږ خصوصا د محلې مشران دي د ټولو رب ته ښکلې زندګي نصیبه کړي رب دا ټولو د نیکو اعمالو والا زندګي نصیبه کړي روح صحت نصیبه کړي د کورونو اتفاق اتحاد مو نصیبه کړي رب د جنګ جګړو نه تاڼه تحصیل نه لاعلاج مرضونو نه رب مونږ ټول محفوظ وساتې رب د مسجد خصوصا د دې جماعت کم مرګري خدمت کوي د دې د صفایي د دې د ضرورتونو خیال ساتي د دې کې له شل روپۍ خپلې لګوي رب د خپل وس مطابق رب د هغوی امداد او نصرت او مدد وکړي کورونه یې آباد کړي ستا کور آبادوي ستا د کور خیال ساتي رب ته د دوی د کورونو خیال وساتي د دوی د حیا او د عزتونو رب د دوی د پردو خیال وساتي د دوی د رب د رزق کې برکتونه نازل کړي رب کوم مرګرو صدقات کړي دي د لنډو ورځو کې د جومات لپاره ضرورتونو لپاره یې غم کړی رب دغه ضرورتونه دا کمې د جومات لپاره پوره کړي دي رب ته د آخرت لپاره د خیر ذریعه وګرځئ وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا